د هر قسم حاجت دپاره او د هر قسم پریشانۍ او مشکل او مراد پوره کېدو دپاره وکفا بالله نصیره یو طاقتور او زبردسته وظیفه ده. ډیره مجربه ده. خلکو په دې ډیر زیات حاجتونه الله تعالی پوره کړي دي. نو که تاسو غواړئ الله تعالی به ستاسو حاجت هم د دې وظیفې په برکت سره ډیر زر تر زره پوره کړي، ځکه چې هر انسان دا غواړي چې زما حاجت دې پوره شي، خو زر دې پوره شي. نو دا وظیفه د زر حاجت پوره کېدو دپاره ډیره زبردسته او ډیره اسانه وظیفه ده. لہذا دا وظیفه تاسو شروع کړئ د خپلو حاجاتو خپلو مقاصدو دپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترمو په دین مینو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ انشاءالله. الله تعالی مو د ټولو مسافرو دی الله تعالی حامی او ناصر مددگار شي. که ستاسو د کورونو مسافر دی او که عام مسلمانان دی مسافر دی، هر وطن کې ژوند کوي، مسافري کوي، الله تعالی دې ورته ښکلي کارونه، کاروبارونه، ښکلې زندګي د عافیت او د صحت والا ورکړي. الله تعالی د دغه ټولو مسافرو د هر سیډ نه حفاظت وکړي. مسلمانانو، تاسو ته چې ما څنګه مخکې عرض کړه چې ډیره زبردسته وظیفه ده او د هر قسم حاجت د پوره کېدو دپاره ده. که دا ستاسو دا حاجت سخت نه سخت ولې نه وي، نو الله تعالی به وکفا بالله نصیره وظیفې سره خامخا پوره کوي. دا وظیفه به تاسو په 3 ورځو کې ختموئ. د 3 ورځو وظیفه ده. په 3 ورځو کې الله تعالی به ستاسو پریشانی ختمه کړي. خو دا خبره ذهن کې کېږدوئ، ګوره چې زمونږ یقین د الله تعالی په ذات باندې. ګوره هر کله چې انسان ډاکټر له لاړ شي، پیسې هم ترې والي او 2-3 غنټې انتظار هم وکړي، نو هغه د ډاکټر هره خبره مني. چې ورته کوم پرهیز وښیي پرهیز هم هغه کوي، ځکه چې د ده صحت مسله وي. نو که د ډاکټر د ده نه پیس هم والي، د ده په خبرو عمل هم ونه کړي، نو بیا دوايي هم صحیح ونه خوري، نو بیا د انسان ته فایده نه حاصلیږي او مرض هغه نه ټیک کیږي. لہذا علماء کرام دا زمونږ روحاني طبیبان دي، ډاکټران دي. نو موږ چې تاسو ته کومه خبره کوو، موږ به ستاسو د فایدې دپاره کوو. نو دا وظیفه به تاسو په دې طریقې سره کوئ. لومبی خو به د دې سره هره ګناه تاسو پرېږدئ، ګناه به پرېږدئ، ځکه د ګناهونو په وجه باندې انسان باندې مصیبت، تکالیف او پریشانۍ د الله تعالی د سیډه راځي. نو تاسو به اول نمبر کې ګناهونه مکمل پرېږدئ. دویم نمبر خبره دا ده چې دې سره به تاسو 5 وخته مونځ کوئ. مونځ به ورسره قطعا نه قضا کوئ، ځکه مونځ پرېښودل انسان کفر ته رسوي. ځکه د مسلمان او د غیر مسلم په منځ کې د مسلمانۍ او د غیر مسلمه کېدو فرق صرف مونځ دی. اوس که مسلمان هم مونځ نه کوي او غیر مسلم هم مونځ نه کوي، نو بیا ما هغه کې فرق پاتې نه شو. لہذا مونځ 5 وخته ټولو ګناهونو نه ځان بچ کول دا دې وظیفې سره لازم دي. او د الله تعالی ذکر اذکار او الله تعالی باندې پوره توجه او یقین سره دا وظیفه تاسو وکړئ. وظیفې سیټ ته ځو. وظیفه چې ده هغه 3 ورځې ده. په هره ورځ تاسو شروع کوئ. هر کله چې تاسو دا ویډیو وکتله، بس د هغې ورځ نه دا وظیفه سټارټ کړئ. دا به په لومبۍ ورځ باندې هم کوئ، په 2مه به هم کوئ، په 3مه به هم کوئ. خو دې سره به په لومبۍ ورځ هم لږه صدقه کوئ، په 2مه ورځ به هم کوئ، په 3مه ورځ به هم کوئ. د خپل وس مطابق چې څه صدقه وي، هغه به د خپلو حاجاتو او د پریشانو ختمېدو په نیت باندې ورکوئ. وظیفه به لومبۍ چې دی مسلمانانو دې وظیفې نه مخکې 2 رکعته صلات حاجت مونځ کې، کو ته پکې هر صورت وي، ته کوم اساني هغه پکې ووایه، لیکن 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وحا سوره تعالی را محمد کعبه شریف ولورکم الله اکبر. 2 رکعته صلات حاجت مونځ دی وکړو، بیا به 11 پیرې درود شریف وي، درود ابراهیمی چې ډیر افضل ترین درود دی د دعا د قبلېدو فورا الله تعالی دې کې یو طاقت دی. دویمه خبره دا ده چې کله دا وظیفه تاسو کوئ، دا به 314 مرتبه په لومبۍ ورځ کوئ. هر وخت یې کوئ، مازدیګر مونځ نه پسې کوئ، ماښام نه کوئ، ماسخوتن نه. دا خبره پکې لازم ده چې خبرې به پکې نه کوئ او په اوداسه کې به دا وظیفه کوئ. او وروسته به بیا 11 پیرې درود شریف وایي، درود ابراهیمی. بیا چې هر کله دعا غواړئ، دعا نه مخکې هم 3 پیرې درود شریف، دعا نه پس هم 3 پیرې درود شریف. په 2مه ورځ باندې به دا وظیفه تاسو 314 مرتبه کوئ. مخکې وروسته به ترې 11 پیرې درود ابراهیمی وایي. مخکې هم درود ابراهیمی، وروسته منځ کې 314 مرتبه
وکفا بالله نسویرا. وکفا بالله نسویرا دا وظیفه به کوي. په درېیمه ورځ مسلمانانو چې درېیمه ورځ کله راشي نو په درېیمه ورځ به بیا تاسو چې هر وخت یې کوئ نو تاسو به لومبی 21 کرته درود ابراهیمي ووایئ. د هغې نه پس به تاسو 101 مرتبه وکفا بالله نسویرا وکفا بالله نسویرا چې الله ته زما دپاره کافي، ته زما دپاره امداد کوونکی، ته زما خالق الله. دغې یقین سره به دا وظیفه کوئ 101 مرتبه. مخکې وروسته ته 21 کرته درود ابراهیمي. بیا چې دعا غواړئ که نه نو دعا به په دې طریقه وغواړئ مسلمانانو. 3 پیرې به درود شریف ووایئ، بیا به 11 پیرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به تاسو 11 کرته ووایئ. دې نه پس به دغه دعا وغواړئ. دعا کې به دا الفاظ استعمالوئ: ای مالک الله، زما حاجت ستا د رحمت په مقابله کې ډېر وړوکی دی. زما دا بیماری ستا د ذات په مقابله کې ډېره وړه ده. دا بیماری الله تا راوستی، ما ته صحت راکړي. الله زما دا غم یا دا پریشانی دا ستا د خزانو په مقابله کې ډېره وړه ده. الله د خپلو خزانو نه ماله دا حاجت پوره کړي. الله که ته زما دا حاجت پوره کړي ستا په خزانو کې کمی نه راځي الله. او که ته زما دا حاجت پوره نه کړي ستا په خزانو کې سیواوالی نه راځي الله. مالکه نو ما د خپل در نه خالی لاسونه مه بوځې. زه ډېر په عاجزۍ سره او ډېر په پوخ یقین سره دا دعا غواړم الله چې ته ما خالی لاسونه نه بوځې. انشاءالله العزیز چې لاسونه دې په مخ باندې راکاږلي نه چې الله تعالی به ستاسو دا دعا په خپل دربار کې قبوله کړې وي. خو دا وظیفه به ډېره په عاجزۍ سره کوئ او په اوداسه کې به یې کوئ. صحیح شوه؟ الله تعالی م راته همیشه دپاره خوشحاله و آباد تر و تازه کامیاب لره. انشاءالله موږ چې کومې وظیفې اپلوډ کوو ستاسو د فایدې دپاره الله تعالی دې وظیفو کې اثر پیدا کړي. بل خبره دا چې موږ ستاسو دپاره روزانه الحمدلله ختم هم کوو په مدرسه کې، ستاسو دپاره دعاګانې هم کوو. نو دغه دعاګانې به م الله تعالی قبلوي، دغه ختمونه به م الله تعالی قبلوي. او که څوک سخت حاجتمند وي هغه د موږ سره په کمنټ کې رابطه وکړي، یعنې د دعا دپاره د ختم دپاره. انشاءالله چې د هغوی د حاجت دپاره او د مقصد دپاره موږ هغوی ته په نوم باندې دعا کوو. او الله تعالی به انشاءالله د هغې وړو وړو ماشومانو ګلالو په خولو باندې چې هغه د ګناه نه پاک دي الله تعالی به دغه دعاګانې قبلوي. الله تعالی م خو همیشه دپاره خوشحاله و آباد ساته، کامیاب لره. جزاک الله خیره. السلام علیکم.